اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په دې نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه یو داسې عمل درخایم چې دا عمل منګه کوو ان شاء الله. دا زمونږ او ستاسو عقیده ده چې قیامت به راځي، د عین مخکې به هغه کوم د قیامت علامات دي هغه ظاهریږي. نو په هغې کې یو دا دی چې د دجال فتنه به روځي او دغه دجال فتنه ډیره سخته ده. د دغې په باره کې موږ او تاسو د علما کرامو نه په بیانونو خطباتو کې اورو. دغه دجال فتنه ډیره سخته ده. د دغې دجال د فتنې نه د بچ کېدلو دپاره زه تاسو ته نن یو عمل ښایم. هغه دا دی چې حضرت ابو زاهریه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه نقل کوي چې د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې کوم کس سوره حاقه الحاقه ما الحاقه دا په 9مه سپاره کې غالبا 3 نمبر سورت دی. وڅوک چې د سورت ابتدایي 11 آیاتونه ووایي نو دا به د دجال د فتنې نه پناه به درته ورکړی شي. او څوک چې پوره صورت ووایي نو د هغه دپاره به د قیامت په ورځ د هغه د سر نه واخله تر د خپو پورې د خپو د قدمونو پورې به د هغه دپاره رڼا وي، د هغه دپاره به نور وي. دا تفسیر القرطبي دا راغشتی دی.